عمر فاروق چې کله امیر المؤمنین شو یو قافله راغله د مدینې په اطرافو کې ډېره شوه خپل غلام ته وایي راځئ چې ځو خیر خبرې والو وګرځېده راوګرځېده ماسوتن ټیم دی نور خیمې والا خلک ودري یو ځای کې یو زنانه ناسته ده او کټوۍ باندې کړې ده د اوبو نه ډکه ده پورتې لاندې بلۍ او ماشومان جاري دا جاري امیر المؤمنین راغی وایي دا څه کې وایي کون نه یم او دا یتیمانان دي او د خوراک درک نه لګي خوراک غواړي جاري نو دا کټوۍ مې باندې کړې ده زه دې ته وایم لږ صبر وکړئ چې اخري پخري وکړم بیا به دله درکړم او زه وایم چې کله دا دی ودې شي بیا به کټوۍ لرې کړم کټوۍ کې څه نشته عمر فاروق خپل خادم ته وایي راځئ چې ځو لاړه او د بیت المال نه څه غوړي څه شال او د وړو یو بوجۍ هغه ته وایي دا بوجۍ ما ته په شا هغه ډېر اصرار وکړو چې یا امیر المؤمنین ما ته یې په شا کړه زه د غلام یم نه ولا تزر وازرة وزر اخرى د قیامت په ورځ باندې به هېڅ انسان د بل انسان بوجه نشي پورته کولی نو که د قیامت په ورځ مې بوج پورته کولی شي دا بوج درته سره وم خپله به یې وړم ویې وړو زنانه ته یې ورکړه هغې وي بس د ماشومانو بس حلوا غوندې جوړه کړمه وړي شال وړه به یو ځای کړمه وایي ډېره ښه ده ته تیارې کوه زه هور به راومه لرګي لامده و هور یې نه اغېشته هغه مې ځان ستړی کړ ټول ځان یې په لوګي کې ولړله لرګو هور واغېسته او هغې هغه حلوا پخه کړه خادم ورته وایي چې راځئ چې ځو وایي صبر وکړه بیا وایي راځئ چې ځو وایي صبر وکړه چې کله هغې کټوۍ راکوزه کړه او حلوا سالن یخ شو ماشومانو باندې وخوړلو او هغه ماشومانو د عمر فاروق په مخکې منډې رامنډې شروع کړې چې واپس راځي غلام دې تپوس کوي امیر المؤمنین دا دومره ایثار ولې وي وایي ما سره کې دا فیصله کړې وه چې ورتلو په وخت کې مې د ماشومان په ژړا لیدلي وو چې تر څو مې په خندا نه یې لیدلي د دې د خیمې نه به واپس نه راځم دې ته ویل کېږي انسانیت دې ته ویل کېږي اسلام دې ته ویل کېږي دین